دا غربت دا پریشانه مال او دولت ټینشن چې دی دا ډېر سخت دی کله په کور کې چینی ني کله غوړي ني نو الله هغه خلکو نه هم ځان خبرول پکار دي نو هغوی ټولو ته پکار دي چې دا وظیفه شروع کړي منځونه شروع کړي الله زکات به راباندې انشاءالله فرض شي ځکه چې تا ته الله مال حال درکړي زکات به ورکوم صدقات به ورکوم دا نیت به وکړئ او بیا به دا وظیفه شروع کړئ وظیفه څه ده دومره اسانه وظیفه ده چې تاسو پرې خپله مجربه وظیفه خپلې زندګۍ ته وګورئ یقین وکړه که تاسو ته بیا خیال راځي چې دا ما ته مال حال د کوم ځای نه راځي تاسو کې یو مسلمان تم د موږ نه فایده ورسېده حدیث مبارک کې راځي خیر الناس بنیت یو ممکن حسد دی ممکن کینه ده چې د حد نه زیات موږ بل مسلمان ته نشو کتلی چې دا روټۍ ویلې دی خوري نن سبا دي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله مولانا العظيم زما محترم رونو او خيندو الحمدلله تاسو ته زمون په دې چینل باندې مجربي وظیفې ملاويږي او داسې وظیفې چې ان شاء الله العزیز تاسو هر کار و تیر به هدف الله پاک کوي خو لیکن پس شرایطو سره او ټولو نه غټ شرط دا دی زه چې تاسو ته کومه وظیفه هم در کوم انشاءالله وړاندې شرط پکې دا دی چې مونځ پابندي وکوئ تاسو ته به هله اجازت دي چې مونځ پابندي کوئ که مونځ کې غلا کوئ مونځ تر کوئ کله یو کړی بل نه کړی او دغه شانتې دغه طریقې سره تاسو ژوند تېروئ نو بیا تاسو ته اجازت نشته بیا بس تاسو وظیفه کار هم نه کوئ ته د وظیفه کوئ دې دپاره چې ما کار الله وکړي او د الله پاک دپاره د مونځ نه کوئ عبادت دې نه کوئ الله همونږ رالیږلي عبادت دپاره نو نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه در کوم انشاءالله هغه کسان چې هغوی غریبانان دي هغوی د مال او دولت درک نه لګي قرضې دي په باندې شپه ورځ په غمونو کې دي مصیبتونو کې دي پریشانو کې دي چې یاره نن مو اوړه نشته نن مو کور کې چیني نشته نن مو غوړي نشته الله پاک د ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي موږ ته یو استاد د موږ یو شیخ و ډېر غټ شیخ الحدیثو حضرت علامہ شمس الاسلام افغانی رحمه الله الله دې په قبر رحمتونه نازل کی مونږ ته اکثر دا وظیفه راکوله او بیا چې چام په تجربه کړې ده نو انشاءالله بېنوا نه دي پاتې شوي الله ورته دومره شته ورکړي دي دومره شته ورکړي دي چې نن الحمدلله پیسو سره لوبې کوي پیسې داسې په دې کور کې راورېږي دغه وظیفه تاسو هم شروع کړئ الحمدلله ما ته چې کله هم څه ټینشن شوی دا وظیفه شروع کړم الله پاک هغه ټینشن ختم کړي د پیسو انسان دی که نه کله یو شان کله بل شان نو تاسو به داسې وکړئ چې دغه وظیفه در کوم یو به د مونځ خیال ساتئ چې مونځ به پابندۍ سره کوئ او بل به دا خیال ساتئ چې دا نیت به وکړئ چې انشاءالله الله کله ما ته مال و دولت راکړي حلال انشاءالله الله مې د حرامو نه وساتي یو به زه حرام نه کوم او بل به زه دا مال او دولت چې دی په ښه ځایونو کې استعمالوم انشاءالله او داسې ځایونو کې به استعمالوم چې الله او رسول پې خوشحالېږي مسکینانو سره مدد کوم او دغه شانتې کونډې یتیمان د دوی خیال به ساتمه او زه به زکات به راباندې انشاءالله فرض شي ځکه چې تا ته الله مال حال درکړي زکات به ورکوم صدقات به ورکوم دا نیت به وکړئ او بیا به دا وظیفه شروع کړئ وظیفه څه ده دومره اسانه وظیفه ده چې تاسو پرې خپله زندګۍ کې داسې اسانه وظیفه او داسې مجربه وظیفه داسې طاقتوره وظیفه داسې تیر به هدف وظیفه به تاسو نه کتلی تاسو شروع کړئ انشاءالله العزیز د ما په اجازت سره ما تاسو ته زموږ د شیخ اجازت دی د هغوی روحانیت هغه اجازت چې وي اجازت دې دپاره چې دې سره وظیفه کې برکت زیات شي مونږ سره د خپل شیخ اجازت دی انشاءالله د هغوی فیوزات به تاسو سره شي مونږ هسې یو د هغه د مونږ غټ غټ استادان د مونږ غټ غټ شیخان هغوی هغه فیوزات به تاسو سره شي اجازت دی ځکه مونږ ته د هغې اجازت میلاو شوی زه تاسو ته اجازت در کوم نو دا به شروع کوئ سورتونه دي واړه واړه یو سورة القریش ورته ویلی شي یو ته سورة الکوثر ویلی شي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر څومره ټایم پې لګي څومره وړیکې صورت دی وظیفه در کوم دی لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف خو یو خبره به واورئ چې اول به دا الفاظ ټیک کړي دي دواړو صورتونو چا سره قاری سره کینئ چا سره عالم سره چې قرآن پاک ښه ویرځي هغوی سره به دا الفاظ ټول ټیک کړي تا الفاظ ګډوډ وي نو هغه بیا چېرته اثر کوي چې ته قل ته کل یې نو هغه به چېرته کوي قل هو الله احد
اویا زما خوږه پیغمبره چې الله یو دی او ته کل هو الله احد ته په دې پوه نه شوې نو کل مطلب دی اخره څومره فرق راځي په عربی کې په یو ټکي باندې په یو حرف باندې په یو لفظ باندې نو اول به چا سره دا زده کوي ماښام منځ نه پس به 11 پیرې لإیلاف قریش وی او ورسره به اول او اخر کې به 3 ځله یا 7 ځله درود شریف وی او بیا به 7 ځله درود شریف وی او بیا به انا اعطیناک الکوثر یا خو به یو کم 10 ځله 129 بار یا 131 بار مونږ ته استاد خپل تک کسې ویلو چې یا به 129 یا 131 دې دواړو کې یو تعداد خپل کوي او پوره کوي نو دا چې وایي نو بیا به 7 ځله درود شریف وایي او بیا به دعاګانې وکړي دا به روزانه تاسو وکړئ څو ورځې په مخه تاسو به د خپلې زندګۍ ته وګورئ یقین وکړه که تاسو ته بیا خیال راځي چې دا ما ته مال حال د کوم ځای نه راځي تاسو کې یو مسلمان تم د موږ نه فایده ورسېده حدیث مبارک کې راځي خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې بهترین په د انسانانو کې بهترین هغه دی چې نورو انسانانو ته خلکو ته فایده رسي هغه بهترین انسان دی الله دې مونږ هم په هغه بهترینو انسانانو کې چې بل ته فایده ورسوي مونږ خو د خلکو خپې وو نن یو مسلمان ګاونډي یو وظیفه یو کس زده کړې وای یو کس وظیفه زده کړې وه او هغه چا بزرګ ورته وظیفه ورکړه چې پلاني غر ته ولاړ شي هلته به وظیفه وکړي نو ته به ډېر مالداره شي هغه څلوېښت ورځې په هغه شپو کې په هغه دغه کې تېرې کړې هغه وظیفه وکړه بس الله پې باندې رحم وکړو او د دنیا څه کوي چې ته څه دعا وکړي قبلېږي هغه مونږ نن دومره بنیت یو مونږ کې نن حسد دی مونږ کې کینه ده چې د حد نه زیات مونږ بل مسلمان ته نشو کتی چې دا روټۍ ویلې دی خوري نن سبا دي داسې که نه حالات داسې دي نن سبا هر یو انسان بل ته بنیته دی او دغه بنیته یې مونږ تباه او برباد کړو نو هغه وظیفه وکړه روز تر روزه ښه کېږي بنګله جوړه کړه کاروبار یې ښه شو ټول پته نه لګي خلک ورته حیران ګاونډي وایي چې یاره دا ته څنګه ښه شوې دا راته وایه دیوال په دیوال یې ورسره کور هغه وایي دا راته وایه چې بزرګه دا ته څنګه یار دومره اوچتې مرتبې ته ورسېدې مونږ ته هم څه لاره وښایه کړه نو هغه ورته وایي چې یاره بس یو بزرګ راته وظیفه راکړې وه هغه مې وکړه ښه په اخلاص سره او بس دعا مې وکړه الله را باندې راحتونه راوستل بس هغه سختۍ ورځې لاړې نو هغه چې دا واورېدل یاره ما وظیفه ما ته نه ښایي وی وبخیم درته خو صحیح و هغه په نیت کې صحیح و دغه به نیت و نو هغه وایي چې یاره ما دا وظیفه وښایه ورته وظیفه ښیلې خو دا به ګوره شپه کې کوې 40 ورځې پلاني ځای کې غرونو کې وی بېغمه شه نو چې هغه په غرونو کې لاړو هغه وظیفه یې شروع کړه 40 ورځې وکړله 40 شپې او چې 40 شپې پوره شوې وظیفه پوره شوه نو دعا ته یې لاس اوچت کړ څه دعا یې وکړه حیران به شئ دعا یې وکړه یا الله وي ما ته هېڅ مه راکوه خو دغه دا ګاونډي مې نه دی دنه د هر څه واله واپس انا لله و انا الیه راجعون دا د مونږ حالات دي دا حقیقت دی دا څه لطیفه نه ده نو دا نن ته وګوره خپل ګاونډ ته وګوره تا ته خلک څومره بنیته دي یا ته خو به چا د بنیته نه یې که دا بنیادي ځان نه وباسئ دا ګوره د انسان ټول هر څه تباه کوي د چا څه کوی نه شي الله به نعمتونه خپل ورکوي هر چا ته لیکن ته څه کوې ته خپل ځان تباه کوې زړه زړه کې سوځېږي زړه زړه کې ایره کېږي زړه زړه کې خرابېږي صحت دې خرابېږي آخرت دې خرابېږي غټه خبره دغه ده نو الله دې ټولو ته شتویر کړي الله دې ټول مسلمانان حق کړي دا دې مونږ خوشحالي کوي یقین وکړه چې دا دې مونږ خوشحالي ده که یو کس فایده وشو د مونږ په وظیفه هغه ته مخه لاره وښیله انشاءالله العزیز نو مونځ به په پابندۍ سره کوئ 5 وخته او حرامو نه به ځان بچ کوئ طلب به د حلالو کوئ انشاءالله بیا ته دا وظیفه نن نه شروع کړه انشاءالله العزیز کله چې تا واورېدله ده تا ته اجازت شو ته نن نه شروع کړه ماښام نه انشاءالله العزیز او ته څو ورځو کې وګوره چې ستا حالات څومره بدلیږي انشاءالله العزیز الله پاک مو خوشحاله ساته الله مو د هر غم او ساته الله د ټولو مسلمانانو دا غربت دا پریشانۍ مال او دولت ټینشن چې دی دا ډېر سخت دی کله په کور کې چیني ني کله غوړي ني نو الله هغه خلکو نه هم ځان خبرول پکار دي نو هغوی ټولو ته پکار دي چې دا وظیفه شروع کړي منځونه شروع کړي الله سره تعلق پیدا کړي بس تو ګوره انشاءالله العزیز هر څه بیسي بسیاري الله سره هر څه شته دی الله خزانې خو کمیږي نه الله دې موږ ټولو باندې رحم وکړي الله دې ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې ښه کارونه وکړو د غلطو لارو چارو نه مو الله محفوظ وساتي و آخر دعوانا ان الحمد لله